بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد او تاسو ګورئ سوات ون نیوز. را سره فضل کریم افګار صاحب موجود دی. دو خپل چې کوم کلامونه دي موږ به دونه د دو کلامونه اورو، کم غزلې جوړې کړي دي، کم شعرونه دي. دغه په دغه سره خبرې اترې کوو. د دو د ژوند دوی چې کوم تعلیم کړی په هغه حواله به موږ د دوی سره خبرې کوو. د ټول نه مخکې فضل کریم خان ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل وخت راکړو. د ټول نه اول راته دا ووایي چې تاسو کوم تعلیم چې کوم دی دا د کوم ځای نه حاصل کړی دی، او بیا شاعري چې کوم ده دا تاسو د کوم وخت نه شروع کړې ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د نیوز ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی او موږ له وخت راکړو، موږ له ټایم راکړو. نو زه خو به د تعلیم او د ابتدایي خبره وکړم. تعلیم خو ما د برې درشخیلې های سکول نه لسم دیز نه کړلی، او اپ او بی اې مې د افضل خان لالا کالج چې دی مخکې ډیګري کالج مټه اوس افضل خان لالا کالج په نوم یادېږي، د هغې نه مې کړلی دي. او شاعري چې ده د سنبحان وینا ما شروع کړله، که مخکې چې به لسم کې وم ما د هغه وخت نه د شاعرۍ آغاز کړلی او شاعري کوم. فضل کریم خان خپل د خاندان په حواله راته ووایي چې تاسو د کوم خاندان سره تعلق ساتئ؟ خاندان په هکله خو زه د برې درشخیلې د ماما خیل قوم چې دی د هغې سره تعلق ساتم، او دغه چې دی د مشاعرې په هکله باندې زمونږ د سن 99 دې وخته پورې زمونږ اولنۍ کې یو ټولنه وه، د هغې نوم سوات ادبي ستوري روغانه بابا د الله وبخي، هغه زمونږ باني په هغې کې د هغې نه وروسته بیا بله مونږ ټولنه جوړه کړه په 2001 کې. هغې سوات ادبي سوات زلمی کل ادبي ټولنه وه، هغه مونږ څه وخت وچلوله، خو بیا ناکامه شوه. بیا په 2003-4 کې بیا مونږ یو بله ټولنه جوړه کړه، مشال پښتو ټولنه، چې د نن تاریخ پوره چلیږي ولا دوام کې روانه ده. فضل کریم افګار صاحب، زموږ کتونکو ته به تاسو اوس څه وړاندې کوئ؟ تاسو کتونکو ته به زه یو غزل وړاندې کړم. وایي زړه مې نازونه د جانان خوښوي، رومان دی پکې. وایي زړه مې نازونه د جانان خوښوي، سترګې زما اوښکې روان خوښوي، او مجبور د زړه نه یم څه به وخاندمه، مجبور د زړه نه یم څه به وخاندمه، زړګی په خپله خپل خفګان خوښوي، او سترګو د سترګو سرغلو ته کتل، سترګو د سترګو سترغلو ته کتل، وایي هغه لیده د یار چشمان خوښوي، هغه لیده د یار چشمان خوښوي، او چې خوشبویي کړي بېهوشه یو ګل، چې خوشبویي کړي بېهوشه یو ګل، او مالیار د باغ هغه ګلان خوښوي، او سپرلو نه خوند او چا مزې واخیستې، سپرلو نه خوند او چا مزې واخیستې، او کریم افګار سپیره خزان خوښوي. ډېره زبردست غزل تاسو ویل. فضل کریم خان دا به راته ووایي چې شاعري تاسو کوئ، خو کم فنکاران چې دي په دغه فنکارانو کې ستاسو د خوښې فنکار څوک دی؟ تاسو چېرته خپل غزل یا فنکار یا چاله ورکړی چې یاره د ویلو دپاره؟ ورکړی دی یو غزل ما ویلی شوی هم د سید ګلیرګل د زموږ د کلي دی، هغه ویلی هم دی، بیا هغه ریکارډینګ هم ورکړی. زما خیال دی د کیسټ لا نه یې راوتی، خو زما یو غزل هغه وړلی، هغه دلته موږ ته ویلی په خپل میوزیم سیسټم باندې ویلی، او هغه په سټوډیو کې هغې چې کوم پروګرام دی نو هغې وله وړله، کېدای شي دې ورځو کې نشر شي او مارکېټ ته راشي. فضل کریم خان لکه په شاعرۍ کې ډېر قسمونه دي، غزل دی پکې، نظم دی پکې، بیا پکې قطعې دي. په دې تاسو چې کوم شاعري کوئ تاسو صرف په غزل باندې کوئ یا ورسره نور څه هم لیکئ؟ جی ما خو زیات تر غزل لیکل، نظمونه پکې هم لږ ډېر دي او قطعې پکې هم لږ ډېر دي، خو زیات کار ما په غزل کړلی، او د وخت نه زه غزل لیکم او د غزل څه مې دغه دی. کوم داسې شاعر دی چې د هغو نه تاسو متاثره شوي او تاسو بیا شاعرۍ طرف ته راوتلي؟ د ټول نه خوښ شاعر او الله دې اوس وبخي روغانی بابا او زما ډېر نږدې ملګری و، او زه به د هغه نه ما ډېر استفاده کړله، او زیات وخت ما د هغه سره تېر کړلی، نو زیات دغه چې دی هم د هغه نه زه متاثر شوی یم. سن 99 کې چې موږ کومه مشاعره کړې وه په خپل ډیره کې، کم اکتوبر 1999 کې، د هغې مشر میرمح چې وحیدګل وحید صاحب و، او دا روغانی چې صدارت هغه کړی، دا وخت نه زموږ دا پروګرامونه د روغاني سره روان و، تر د دې مرګه پورې هغه دا پروګرامونه سره موږ کړلي، موږ د هغه غزلي کتابونه هر څه کتلي، موږ د هغه نه زیات متاثر یو. روغانی بابا دې خدای وبخي. اوس به تاسو موږ ته کوم یو غزل وایي؟ اوس به تاسو یو غزل بل ووایم چې دغه کې دی، نو هغه هم تاسو ته زه واورم. وایي چې په ژوندونو مې پوښتنه نه کړې، چې په ژوندونو مې پوښتنه نه کړې، چې په ژوندونو مې پوښتنه نه کړې، ښکاره مې مخ بیا د کفنه نه کړې، ښکاره مې مخ بیا د کفنه نه کړې، ډېر ښه، ډېر ښه. او پرېږده چې وسوځم لمبه لمبه شم،
پرېږده چې اوس وځم لمبه لمبه شم او لمبې چې مړې مې د بدنه نه کړې او څنګه به زړه صبر کړم ستا له مینې څنګه به زړه صبر کړم ستا له مینې او سر چې جدا زما له تنه نه کړې او وایي سود د ناروغ زړګي به څنګه وشي سود د ناروغ زړګي به څنګه وشي چې په خاصه مې غوټه زنه نه کړې او افګار به وکړي زنکدن کې ارمان افګار به وکړي زنکدن کې ارمان نن یې رخصت چې بې دیدنه نه کړې. ډېر ښه دي. قدرمنو کتونکو دا و فضل کریم افګار صاحب چې د برې دروش خیرې سره تعلق ساتي. یقینا چې د دوی چې کومې غزلې وې دغه به ستاسو خوښې شوي. د بل پروګرامه پورې خپل کوربه ریاض احمد لور کې اجازت دوډي الله پامان.